ملګرو یو څو ورځې له مخه موږ د دغه روډ ویډیو جوړه کړې کې وله دا د سالیزي روډ دی دا جوړ شوی ولې پر اوښه کال هم کار پر شوی ولې دی تور لوک یې منځ پر اچولی تور لکه موبلایل پر واچي دا شش کال بیا کار پر اوس ولې داسې یوه نیمه دوې میاشتې له مخ بیا حاجي منظور د دغه مولې والا د سالیزي محسن هغو دغه کار پر بند کړی نو زه دلته پر دا لار تېرېدلم دا ویډیو مې جوړه کړله سړی پر دا زموږ د کلي پر ایشو پر مسلو باید چې موږ وګایږو دا باید چې هایلایټ کړو نو دا د روډ ویډیو ما جوړه کړله یقینا خلکو به کتلګي بیا نو دا کوم ناقصه کارونه سوي دي زه خو دغه ته مې وجاهت وایم چې دا شیانو په باره کې موږ یو خبرې وکړو دا خلکو ته وښکاره کړو ولې چې موږ خپل نمایندګان موږ اکاونټیبل نه کړو د دوی احتساب خود احتسابي موږ نه کوو دوی خپله دا چورت نه وایي چې باید دا کلی زموږ دی دا کورونه دا زموږ دي او دا موږ ګرد ستا د دغو نمایندګانو وټران هم یو اوس خو حکومت بدل سولی نو بیا د دا روډ ویډیو ولاړله بیا دلته چې د دغې کومې پارټۍ نمایندګان دلته پر موږ مسلط ول یا پر موږ دغه سوي ول دلته نامزد سوي ول موږ ګورد ووټونه ورکړي ول بیا د هغه یو ذمهواره زما دپاره محترم دی زموږ د کلي یو محترم سړي ما ته دا خبره وکړله چې بایي دا روډ چې کومې پیسې اخیستل سوي دي دا پیسې موږ دا ټیکهدار ته نه دي ورکړي د دغه ناقص کار له وجې نو پیسې موږ ګرځولي دي د په خپله دفاع کې دا خبره وکړه بیا د داسې کوم هغه بیان ول یا سټیټمنټ والی هغه ما برته جاري کوي پر فیسبوک او پر سوشل میډیا باندې نو بیا پرون زموږ د کلي یو سړی دی هغه د پښین په دفتر کې دی د هغه ډیوټي ده ذمهواره سړی دی نیوټرل سړی دی نوې پارټۍ سره تعلق نه لري هغه دا خبره راته وکړله ول دا خبره 100% غلطه ده چې د دغه پیسې ګرځېدلې دي دا کوم زموږ دلته ذمهواره شولی دا شاید ناخبره وي نو زما د دغه دپاره د خبرداري دپاره چې وروره د دغه په سړي چې پیسې اخیستل سوي دي حکومت بدل سولی نو دا روډ د هغه طرح دی دا باجرۍ دي ډبرې دي دا روډ دغه هم خوړلو والا هېڅ څوک نشته نو دا ګرد کلي ووټ دغو نمایندګانو ته ورکړی دا پر موږ چې کوم مسلطه ول یا پر موږ دغه ول نو اوس به دا سړي ته زه وایم چې ته یقینا ناخبره یې د دا روډ پیسې اخیستل سوي دي دا سړي ثبوت هم زه درکوم چې هغه وروره له ما سره د دغه شي ثبوت هغه هلته په دفتر کې دی دا یو ذمهواره سړی دی نو دا روډ هغه طرف پاته دی پر دا روډ باید چې ګرد وګایږي دا د یوې پارټۍ یا د یوه جومات یا د یو فرد شی نه دی دا زموږ د کلي مسلې دي زموږ د کلي ایشو دي باید چې پر دغه موږ ګرد وګایږو نورې دا طرح مسلې باید چې دوی دا هایلایټ کړي پر دا وګایږي ولې پر دغه په کروړاو په عرباو روپۍ راځي دا پیسې خوړل سوي دي چې پر لاندې لیول پر زموږ پر روډو دا طرح په عرباو په کروړاو روپۍ خوړل کېږي بیا به پر لوړ څالي دا ملک به څنګه سم شي دا ملک خو دغه طرح در په در دی دا ملک دغه خوړلو والا څوک دی نو لهذا زما له ګردو خلکو زه دا کلي والا زه دا زموږ د خانوزۍ د کبلوزۍ د ټوټل کاریزات دي له هغو زما دا خواست دی چې ته یې پر دا طرح مسلو وګایږي ولې که موږ دا خپل نمایندګان تر ګریوان نه ونیسو ایز ا ووټر نو له اسمانو خلایي مخلوق ولاخه رالی چې هغه دا شی دا خلک اکاونټیبل کړي دا خلکو زه جوابدې به څوک وي نو زه خواست دا کوم دا زموږ به دا ذمهواره نماینده ته دی خوارکۍ به ناخبره وي چې به یې پیسې موږ ګرځولګي دي پیسې نه دي ګرځېدلګي دا خبره په ثبوت وړ مروځو پرون دا هغه ځاګي دفتر والا چې هغه نیوټرل سړی دی زموږ د کلي دی ډېر سنجیده ذمهواره سړی دی هغه راته وویل چې دا پیسې وتلګي دي دا ټیکهدار دا پیسې واخیستې دا روډ هغه طرح دی دا هغه طرح د ګرد کاریزات د خانوزۍ بلوزۍ د ټوټل کاریزات روډونه د هغه طرح پر میمۍ پاته دي ځای باجرۍ اچولی ځای څه شی اچولی دا کرپشن لوټمار مضبوطه شروع دی د هغه طرح د برمو پیسې راځي 80 لک روپۍ ګارېج 15 لک روپۍ د دا برمو ګردې پیسې خوړل کېږي د دا شمسیانې غلا کېږي د دغه یو دغه نسته نو لهذا موږ د یوې پارټۍ نه یو مخالف موږ خالي پر مسله غایږو پر ایشو غایږو چې کوم شی موږ پر ګراوند وینو پر هغه غایږو دا زموږ حق دی چې موږ پر دا شی وغایږو نو زه هر سړي ته دا خواست کوم د یو پارټۍ د نظریې زه نه غایږم چې زه د یو پارټۍ یم نو زه د پلاني مخالف یم یا زه د هېچا نوم نه اخلم د دا انویسټیګیشن باید چې خلک خپله وکړي د دغه تحقیقات خپله وکړي چې دا چا کړي دي که عمران کړي دي که زما پلار کړي دي کار چا کړي دا باید چې تحقیقات وشي و دا طرح شیانو ته باید چې زموږ خپل قوم زموږ علاقه زموږ دا ځوانان دا ودرېږي ولې که موږ نن نه ودرېدلو دا ملک په دغه طرح تباه او برباد دي لکه څنګه چې دی
نو که بیا هم داسې یو خبره سوي چې په هغه کې له مال زیاتی سوی یا ناجایز سوي زه پر هغه معذرت غواړم. والسلام.